تاسو راغلیم د دغه لپاره چې مونږ دغه مهنګایي چې دغه کنټرول کوو د وفاق نه کار خراب دی بل وایي د صوبې نه کار خراب دی د دواړو کار ټیک دی خو تبانن غریب دی هغه اختیار ولي چې په تیر حکومت کې به ګټې بازار پسې تړلې وي او د مهنګایي خلاف په اواز شوته راځي اوس هغه سوی عوامو ته اوړه ورکول او بیا په کنټرول ریټ باندې ورکول دا د صوبې ذمہواري ده نو دا دغلته خلط خلاص وزیر اعلی ناسته څه لپاره دی چې دی دا کار نشي کولی چې دی دا کار نشي کولی نو بیا په دې وزیر اعلی هاوس باندې د څه لپاره ته په قبضه باندې ناست دی نو تا ته خو په کار دا چې بیا شرم وکړه او استعفا ورکړه او ستا دا وارشل مارکه پارټي دی دا لګیا ده په سوشل میډیا وایي چې وایي دا امپورټډ حکومت راغی نو په ملک کې مهنګایي راغله په ملک کې اوړه نشته خدای هم تباه او برباد کړه د 400 ګودامونه ډک پراته دي د پیښور ګودامونه ډک پراته دي د اشنغر ګودامونه ډک دي د سوات ګودامونه ډک دي صوابه مردان ګودامونه ډک دي زاخیلو لوی سٹور د ټولي صوبې ډک پروت دی تر خولې پورې دا بلیک مارکیټینګ کېږي په دې دفتر کې دې وخت کې ټول د پی ټي آی ناظمان ناست دي هغه عہدیداران ناست دي او هغه دې ځای نه 300 توړې اوچتای او په 600 یې واخلي او بهر په مارکیټ کې په 1400 خرڅوي بالکل دا د دوی کاروبار دی دا پی ټي آی دا دغه انقلاب دی دا د مدینې هغه ریاست دی ستا په دغه حکومت او په سیاست زه راودانګم دا ملک خلک داسې چلی منافق بچو د منافق اولاده یو د سړي زوی نشته دی په دوی کې یو د سړي بچی پکې نشته چې دوی سره د قوم درد دي د قوم نه پخې وباسي لګیا دي سرمن ترې وباسي لګیا دي جامې ترې وویستې خیرماران ته جوړ کړي دي په لارو په کوڅو هر ځای کې د وړو په دکانونو باندې بې حسابه په میلیونو رش لګېدلې او نن دا بې غیرته به راځي دوی به وایي چې موږ به نن د وړو خلاف به موږ هړتال کوو ستاسو په سیاست باندې زه راودانګم دا سیاست دې ته وایي شرم دله په کار دی تاسو کې حیا نشته ګنې په کار داره چې تاسو خو زهر وخورئ د منګکانو دارو وخورئ ځان قبر ته ورسوئ خدای تباه او برباد کا په روټۍ باندې په غنمو باندې په غله باندې سیاست او بیا وایي چېرې مرکز داسې یو مرکز هغسې تاسو خپله څه کړي خپله څه پرفارمنس مو څه دی دا ګودامونه چې څومره پټ دي پرویز خټک صاحب زما په حساب کې د دې غلطۍ محمود خان صاحب د دې غلطۍ عمران خان صاحب د دې غلطۍ دلته چې څومره منېګان ایم پي ایګان وزیران مشیران دي دا ټول غلي دي او چې دا څومره سیکټریان دي دی سره میلاو دي سرکاري دا هم ورسره غلي دي او چې کم خلک دا سپورټ کوي د کم ټول غلي دي کوم څوک بیا نشته چې هغه د ولس سره ودرېږي موږ د خپل ولس سره د خپل عام عوام سره ولاړ یو که په داسې ونه شوه نو که انقلاب دی نو تاسو خو ګپ لګولې زه به دله په رښتیا انقلاب وکړم بیا به وګورئ چې انقلاب څه ته وایي تاسو ټولو له وایم چې انشاءالله د احتجاج کال له تیار شئ موږ به دوی له د 24 غنټو د 48 غنټو الټیمیټم ورکوو چې دا د وړو د شاټۍ چې دوی ختم نه کړو نو انشاءالله بیا به موږ د دوی په دې ډیرو هم ورځو د دوی په ګودامونو به هم ورځو او د دوی په تجوریانو به هم کاروي عین ترمیم نه بعد خوراک زراعت لایف سټاک دا صوبایي محکمه ده د دې ذمہداري د دوی ده وفاق کار صوبې خپله امپورټ کوي چې دوی ته څومره غنم کمی وي دوی د بهر نه راغواړي د اسټرالیا نه د یو ځای نه یوکرین نه د بل ځای نه د دنیا نه بیا د پنجاب نه راغواړي یو په یو باندې ولاړې بلې په بل باندې ولاړې که د پی ډي ایم نه یې تپوس وکړو هغه وایي د صوبایي حکومت ګناه ده صوبایي حکومت مهنګایي راوستې ده صوبایي حکومت هغه غنم چې دی هغه ذخیره کړي دي او که د پی ټي آی والا نه تپوس وکړي هغه وایي چې موږ ته د وفاق نه څه نه میلاویږي د وفاق ګناه ده مهنګایي د وفاق نه سایډ نه ده نو موږ په دې کې نه پوهېږو چې آخر د غریب سړي به څه کېږي که مهنګایي د وفاق د سایډ نه وي او که د صوبې د سایډ نه وي خو نن زما غریب ته د ورو تروړه نه میلاویږي هغه په ګنټو انتظار کوي د یوې تروړو د حاصلولو لپاره هغه ته یو تروړه نه میلاویږي هغه مهنګایي راګیر کړی دی ډېر په سخت حالات کې خپل ژوند تېروي دې سیاستدانانو په دې غریبانو باندې سیاست شروع کړی دی څوک وایي د هغه سایډ نه مهنګایي ده څوک وایي د دې سایډ نه مهنګایي ده موږ په دې باندې نه پوهېږو چې آخر د پاکستان به څه کېږي چې په صوبه کې دومره غنم دي چې د سوات ګودامونه ډک دي د مردان ګودامونه ډک دي د نوحار ګودامونه ډک دي د چاسدي ګودامونه ډک دي د پېښور ډک دي نو بیا ولې
هغه وړه چې دی هغه ګران دي ولې بیا غریب ته د وړو تروړه نه ملاویږي ولې غریب ته غنم نه ملاویږي ولې په صوبه کې دومره بحران دی دغه ټول پالیټیشن ته وایم که د هغه د هر یو پارټۍ سره تعلق ساتي چې دا ستاسو ذمہواري ده دغه ایم پی ای د ایم این ای ذمہواري ده چې هغه تپوس وکړي چې ولې زما عوامو ته مهنګایي ده ولې زما عوامو ته وړه نه ملاویږي دغه ګودامونه دا به څوک د دې څوک ذمہواري دغه به څوک دغه ګودامونه چې دغه مارکیټ ته دغه نه دا غنم راوړي د دې ذمہوار به څوک وي زه ریکویسټ کوم صوبایي حکومت ته چې تاسو سره دومره ګودامونه ډک دي د وړو نه نو پکار ده چې دغه تاسو مارکیټ ته یو دغه دی غریب ته ملاو شي او چې غریب باندې دغه سخت چې دغه اسانه شي او مرکزی حکومت ته هم دا خاص دی چې لږ سوچ وکړي د غریب باره کې چې نن سبا په غریب باندې څه تیریږي غریب ته ګیس نشته غریب ته بجلی نشته دی وړه نشته دی په سخته باندې ژوند تیری دغه غریب نو د دوی په باره کې لږ سوچ وکړي او دغه مهنګایي چې دغه کنټرول کوي ځکه چې تاسو راغلي د دغه لپاره چې موږ دغه مهنګایي چې دغه کنټرول کوو نو پکار ده چې اوس دغه مهنګایي په دومره وخت کې کم ځای نه کم ځای ته لاره چې دغه اوس کنټرول شي ګینې دې انجام به چې هغه ډیر زیات بد وي